جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی وروره څه به ویل غواړئ؟ الله دې در سره ډېره مینه وکړي، الله هم خوشحاله کا. مهرباني بس دغه دعاګانې راته کوئ، دا زمونږ دپاره کافي دي. الله دې ډېر جنتي کو، خدای دې ډېر خوشحالۍ درکړي. مهرباني مننه جی. تاسو ته به زه یو درخواست کوم چې روزانه زمونږ چې پروګرام یې تاسو پکې خامخا حاضري کوئ. زه شکر دې زه ستاسو په خبرو ډېر خوشحاله شوم. آمین. الله اکبر. ډېره مننه جی. الله پاک دې خوشحاله کړي. الله دې هر خواهش او جایز او شرعي پوره کا او هر ارمان دې خدای پوره کا. ډېره مننه جی. قدرمن شي جی. وعلیکم السلام. دا پروګرام دین او دنیا کې ستاسو مسایل او د هغې حل طرف ته به مونږ ځو. ګورو چې دې وخت کې مونږ سره فرست کال به د چا وي او څه به ویل غواړي. جی بالکل. تاسو سوال وکړئ، زه اورم. دا یو پی دی هغه د لیونی شوی شامل نو په پرسته دښت کړو، دا خبره کنه. دغه سپی چې لیونی شوی وي او د دې مالک وي لکه چا ساتلی، نو بیا د هغې مالک نه به اجازت اخلي. نو په اجازت باندې به بیا داسې وجل جایزي چې هغه ته تکلیف ونه رسي او سمدستي مړ شي. هسې نه داسې غزار پې وکړي چې هتې کړم او کنډم شي او مړتې نه شي. ډېره مننه جی. کامیاب شي. الله پاک دې درله خیر درکړي، الله دې ټولو بیمارانو له شفا ورکړي. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ داور خان وروره، موږ تاسو ته هرکلی وایو. مهرباني الله باندې ګران شي. ډېره مننه. داور خان وروره څه به ویل غواړئ؟ ډېره مننه. الله پاک دې ورله شفا ورکړي. او دا وایم چې په هر حالت کې ذکر او فکر دا پکار دی او دا پاتې دنیا دا ډېر داسې راځي بیا په آخرت ډېر خراب. بېشکه الله پاک دې ټولو له خیر ورکړي. بالکل جی بالکل. ډېره مننه کال کولو. الله هم ډېر خوشحاله کا. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی وروره څه به ویل غواړئ؟ بالکل خیریت دی جی. مهرباني جی. او د الله ذکر موضوع و زمون. الله دې قبول کړي. جی جی. ډېره مننه. الله هم خوشحاله کا. بالکل خیریت دی. په الله ګران شي انشاءالله جی. انشاءالله قدرمن شي او قدردان شي. ډېره مننه. تاسو چې کال کوئ نو 6515 093 زمونږ ټیلیفون نمبر دی. ګورو چې دې وخت کې مونږ سره په لاین باندې څوک دی او څه به ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی. وروره څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ شجاعت خبره کوم. جی څنګه یې تاسو؟ صحت ښه دی؟ مهرباني جی. څه به ویل غواړئ؟ جی جی.
زمونږ د کور دوه ګیټونه دي کنه یو مین ګیټ دی د کوڅ په طرف ته جی یو دی خو کوڅه کې وړه کې ده جی زمونږ د ګوانیان چې دی ټول د غزلانه او دغه د لارې ته جوړه کړې ده خاجي خا ما د کوي دي د کور برکت دي کنه جی نو ما یې تاسو نه تاسو کوم چې ډیر په شر سو کوم دی د شریعت حکم دی کې دا دی چې تاسو نه چاته فایده رسی او تاسو په کور مثال دوه لارو کې په یو لارم تاسو گیټ ته بلې کوسې تم تاسو گیټ ته یعنی دوه دروازې دي نو تاسو په یو دروازه خلکو ته اسانتیا راشي چې په بل دروازو زی غډیر مزل کم شي نو کدا فایده رسی نو تاسو ته اجازت اوکې په دې به تاسو ته خیر ملاويږي ثواب به ملاويږي ٹھیک دی جی ډیر مهرباني وخت نه ځای کوم الله هم خوشاله کا ډیر مننه جی ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام کیسه څنګه خیر دی جی سو خبر کوي د کم زینا زه استخاره خبره کوم سیبر عمرزونه جی رو رسب ویل غواړي یاره ما ته خو عجیب شادي مسله راځي خدای مونږ یو ځای کې ډیوټي کوو جی ناغه کې مونږ لکه سرکاري خلک کې ناغه کې یو سنټر پوسټ زمونږه هغه پاس د باتروم د پاسه دی لکه لیټرین د پاسه دی سدي لیټرین د پاسه سنټر پوسټ د کوم په ډیوټي کوو ډیوټي به تاسو کوي او هغه کې کله کله مونږ د سپتمبر راشي چې لکه مانځ ټیم راشي نو ما ته کو سوي چې دې باندې مونږ نه کیږي پاس پلانټر باندې لکه باتروم دی او هغه د پاسه مونږ ډیوټي کوو کله کله به مونږ کوو دا واشروم او داغي د پاسه لنټر دی باغی باندې تاسو مونږ کوي کله کله دا سه لنټر چې لاندې باترومي پاغي بر چت باندې کومونس کوي نو سم ممانعات پکې نشته دا جایز دی ٹھیک شو ډیر مننه جی کال کولو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کوي جی رو رسب ویل غواړي ما چې تاسو جنت کلر شي کنه تاسو आवाज کټ شو زه په پوینه شوم دا سوال دوباره وکې جی جی بالکل انسان جنت تلاړ شي ګیره بوي کنه دا سوال دی کتاب لیکلی دی چې د انسان څنګه پیدا شوی نو دغه شان بده جنت تزي مطلب د بغیره نه وی او د به جنت تزي د آدم علی السلام سو د آدم علی السلام حواله سره ماته دغه علم نشته خدا نور انسانان د دوی بغیره نه وی ٹھیک شو ډیر مننه جی کال کولو دا تاسو خدمت کې عرض کوم چې داسې سوال چې هغه باندې تاسو یو عبادت منحصر وي مثال په تور تاسو د اودس مسله تپوس کوي نه دی کې واقعي تاسو مونږ په دې باندې انحصار کیږي نو داسې تپوس کې اوس چې جنت کې د چاګي رشتہ او کې نشتا نه دا خو سفیده دل ته نه درکې ګورو چې دی وخت کې مونږ سره په لاین باندې سوق دي السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام جناب سو خبر کوي د کم زینا ډیر مننه کار کې دو آفتاب احمد خبر کوم دا بخیر الډن ډیر جی رورا آفتاب احمد سبب ویل غواړي جی د ټول ناول خو تاسو سلامونه کوم مهرباني وعلیکم سلام او دا غینه بعد دا خبر چې تاسو پروګرام ډیر زبردست دی دا ډیر دوه کلونه اورم دا پروګرام مهرباني او زه په خپل ریډیو سره ډیر شوق لري او بل چې سپیشل مې موبایل چې مدرسې کې سبق وایم ماشاءالله الله دې کامیابی درکړي او بل دا خبره کوم وخت دې رور یو سوال کو چې جنت کې بګيري نو مونږ به جنت مقصد دی زموږ دا مقصد نه دی چې مونږ یا ګيري یو یاد نه مونږ وایو چې مونږ جنت ته صرف لاړ شو اوري بهشک الله دې ټول جنت ته سره زمونږ بوتلی کی او بل خبره دا سرګي چې تاسو کوم خبرو کړې د زنانو په حواله جی نن سبا معاشره ډیره دغه تاسو دا خبره ماشاءالله ډیره زما په اولنی کلمه چې انسان خبره اوري چې تاسو ډیره خپل خبره وکړه الله دې ډیر خوشاله کا ډیر مننه کال کولو ډیره مننه او ټول مینوال ته سلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام جناب تاسو د आवाज لږ اوچت کې نو دا به مهرباني وي بالکل خیریت ته جی हेलो जी आवाज اوس راځي دا جی دا کوم تاسو نه کوم چې یو
ما ته تعلیم هم کېږي او زه چې چېرته لاړ شم که نه څه کار روزګار ته نو ما ته به مسله راشي که زه واپس راشم که نه دي څه مسله تاسو ته راشي؟ بیمارۍ ډېرې زیاتې جی ما مور د بیماره ده ډېره زیاته او کېږي لپاره تاسو مونږ سپېشل دعاګانې وکړئ دي الله پاک د شفا ورکړي. وظیفه راته وښیم نو کولې به شي ورله او بیا ووایم انشاءالله دا سحر جی تاسو ووایئ نو دلته دې زه چېرته لاړ شم که نه دا روزګار مسله ده نو بس ما ته څه مسله راشي زه هغه ځای نه راشم روزګار د پاره ځان له د ماښام مونځ نه پس یو ځل صورت واقع وایې انشاءالله الله به مدد کوي. ټیک شو جي. والدې د پاره سحر مانځه نه وروسته اووه ځله صورت فاتحه په والدم چوف کا او په اوبو م چوف کا هغه دم کړي اوبه پیس کې. ډېره مننه جي کال کولو. السلام علیکم. جی څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ جی څه به ویل غواړئ؟ زه دا ویل غواړم چې ما بابا چې د هغه سره کوري کار ده او هغه د دیني ضروري باندې هغه چې ما د طرف نه اجازه نشته چې په مزه او بابا بیا نه بابا لوي یا مره ده یا راځه بابا بیا نه ځي آیا دله ګناه شته او که نه؟ دا جمعې مانځل ستاسو بابا نه ځي دا خبره کې؟ او انا جمعې مانځله ځي خو د دې ته نه ځي جمعې سره باندې ډیوټي ځان له ضروری ده هغه د حلال او د حرام سره تعلق لري او د جمعې مونځ د هر څه نه زیات ضروری دي دغه دواړه به نه پرېږدي د جمعې مونځ به هم کوي او ډیوټي به هم کوي. ټیک شو جی الله هم خوشحاله کا. ډېره مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي؟ زه د شورګۍ میراحین خبرې کوم. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ دا سارې جمع چې ولاړه وي که نه ښه نو دا سنت کول جایز دي که نه سنت پرېښودل بیا کول؟ نه سنت پرېښودل جایز نه دي. د امام صاحب جمع ته وګوره که امام صاحب درنه سلام نه اړوي او ته پکې سنت کولی شي نو سنت به وکړي بیا به جمع کې شریک شي. که رکعت ځي دنه دواړه ځي نو لاړ دي شي خو سنت اول وکړه ورپسې د سهار مونځ امام پسې بیا نیت وتړه. الله هم خوشحاله کا. مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ ساړو شانه خبرې کوم میرافزه ده. جی وروره ساړو شانه څه به ویل غواړئ؟ زمونږ داسې د کور داسې څه مسلې ما چې وظیفه راکړي نو هغه کوو بیا. حسبنا الله ونعم الوکیل چې کوم مشکل هم راځي دا وظیفه کوه 313 ځله الله به د خامخا مدد کوي. حسبنا الله ونعم الوکیل. بس عمده وظیفه را انشاءالله دا به فایده الله درکوي په دې. الله خوشاله کړي. ډېره مننه جی کال کولو. ډېره مننه. السلام علیکم. خیر دی جی څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ جی وروره څه به ویل غواړئ؟ ستاسو جی دا اواز ډېر زیات کټ کېږي په مشکله پې پوهېږم. تاسو خیر ځای لږ بدل کړئ. جی اوس اواز راځي. سبا عموما اختر مونږ چې کوم ټول په مسجد کې دي نو ما دې هغه سره په اسلام کې څه راغلی کنه چې موږ په ځان نشته یو بل ځای کې دا په کومه راځي چې موږ په کار د علماء سره کوو څه ورنه کې فکر نه کوي. صحیح دی. ما سوال لري جی یو امام صاحب مثلا هغه دا څه غلطي وکړي کنه او هغه په وجه باندې هغه سره خپل مقتدیات سزا ستاسو د اصلاح په تور باندې د
غلطي خراوي او مقتدي چې یاره مطلب زدا چې امام چې اصلاح وسوق کوي بس هو امام خو د کوئی انسان نه او غلطي خراوي دغه حواله سره د شریعت په حکم دی او سپول پکار دي. ٹھیک دی جی تاسو د دې دواړو مسلو جواب وره صحیح ده. ډیر مننه جی. ډومبنه سوال دا دی چې د اختر مونږ د پاره عیدګاه پکار ده او عیدګاه شته نو اکثر ځایونو بلکې زیاتره ځایونو کې جمعتونو کې د اختر مونږونه کیږي نو د اختر مونږ د په عیدګاه کې کول دا واجب نه دي او ضروری نه دي. دا یو سنت عمل دی چې د اخترونو مونږونه دا په یو صحرا کې او شرعي عیدګاه کې وشي. ډیر اور خبر وکړه چې علما صاحبان هم د دې فکر نه کوي او د دې باره کې څه خبره نه کوي. نو زه به وایم چې دې باندې ما مفصل خبره په روزه کې کړې وه د اختر د راتلو ورځې وې د اخترونو تیاری و. نو په هغه سلسله کې چا سوال کړو چې عیدګاه چې نشته نو په جمعات کې مونږ څنګه دی نو هغې کې ما پوره تفصیل ذکر کړو چې عیدګاه وای ستا او عیدګاه د آبادۍ نه څومره لرې وي نو هغې باندې ما خپل ځان ښه ستړی کړی. ما بیان کې ویلي دي چې عیدګاه کې مونځ داسې ضروری نه دی یو سنت عمل دی چې عیدګاه درته ملاویږي نو عیدګاه کې اوکا او چې شرعي عیدګاه درته نه ملاویږي نو بیا خیر دی په جمعات کې د عام میدانونو په ځای د پارکونو او د لوی ګراوند او د ډاګو په ځای باندې او د جنازګاه په ځای باندې افضل دی چې په جمعات کې د اختر مونځ بیا وشي ځکه چې فقدان د شرعي عیدګاه راشي نو بیا اولنې ځای د مونځ دپاره جمعات بولی او جمعات ګڼلی شي. لہذا شرعي عیدګاه چې وي نو بیا شرعي عیدګاه کې د اختر مونځ پکار چې نی نو بیا اولنې ځای د مونځ د اختر د جمعات ته. دویم سوال غالبا اوس مم لږ تفصیل وکړو د دې په وجه باندې دویم سوال لانیر شو کدوی بیا راغلل نو د دوی دویم سوال به زه بیا جواب وکم. السلام علیکم. هلو جی رو رسو خبرې کوي جی رو رسو به ویل غواړي جی ښه ښه هر سر دی او یو بیا سبق وي په ډېر خصوصا چې وي او بیا چې کوم دغه دې اورو دې نمبر خاطر پورې دی مخبري ته دي دا چې یا خدي داخلي زنانا چې د مړی کور کیو شو بیا ول اور وځي یا درې ورځې د ساري د نور خاتون مخکې تر نور خاتو پورې قبر لاړ شي ولته ناشتي نو دا سوچ غلط دی او دا عمل ناجایز دی. دویم سوال تاوی چې دی دویم سوال مې دی جی کله بډو شي کنه او پسې اختر راشي او نو ماته دا چې خلک کور باندې یا روټي پخړي نه پخړي خو خلک دي او اختر په هغه غم تازه کې او د واغانې به کوي دوا به کوي. ٹھیک د دې مسلې مونږه تفصیل ویلو خو تاسو بیا موره کم کور کې چې مړی شي نو هغه باندې بیا ډومبي اختر چې هغه کور والا باندې راشي نو د خاندان خلک یا د کلی محلي خلک ول راځي په دې نیت چې د ډومبي اختر دی نو دا ناجیز عمل دی په دې باندې ګناه وته ملاویږي ثواب پکې نشته دا عذاب دی. الله دې خوشاله دې الله دې خوشاله الله قدردان ته ډیر مننه جی کال کولو الله خوشاله لره که تاسو څوک رابطه کول غواړئ د خپلو صحیح مسایلو جواب تکل کول غواړئ نو 651593 زموږ ټلیفون نمبر دی تاسو پوښتنه کولی شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ محسنه د چاسبین. جی څه به ویل غواړئ؟ زه یاده ګاونډیان ځای ته سبق ښیم نو ماته چاویږي چې ډېره سخته ګناه ده. څه کې سبق ښې؟ زه ګاونډیان ستاسو ګاونډیان دي؟ تاسو دا سوال لږ دوباره وکړئ چې زه په واضحه باندې پوه شم. زمونږ څه ګاونډیان دي ښه هغې زه کور ته ځم سبق ورته ښیم. ته ورله کور ته ځې او هغوی ته سبق ښې نو څه دی غلطه ویلې ده وایي د قیامت ښه دا دروغ درته وایي چې قرآن سبق له تاله څوک راځي یا ته چاله ځې نو په دې کې ګناه نشته. ٹھیک شو
ډیره مننه کال کولو. تاسو که د خپلو مسایلو پوښتنه کول غواړئ 6515 زموږ ټلیفون نمبر دی. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي؟ مفتی صاحب خبرې کوي. جی تاسو څوک خبرې کوي؟ جی فرحات خبرې کوم نه پلان غواړم. جی رو رسب ویل غواړي. زما جی یو مسله دار ده مړی چې دې کې را درې مو وی کنه جی. او په درې مو باندې ډېر خلک بس راځي ځای بدلی کوي مړی په کور باندې واده شان جوړی کنه. جی جی اورم تاسو خبره. او جانو پای کې څوک کېټرو وروړي او څوک پروت دی یو پروګرام جوړ کړی د مړي په کور باندې. جی چې دا په اسلام کې څه کوي چې په دا تاسو نه کوي. ٹھیک شو جی. تاسو وره خپل مسلې جواب. د اسلام کې د مړی تر درې مې پورې دعا ته ناستا او اغیلا تعزیت لورتل دا جایزم دی او مستحسن دی. تاسو د مړی درې مې ورځې پورې داغي دعا لکورځه تعزیت لورځه فاتحه خوانه لورځه بالکل ورشه او تاسو سره کې ناستلم شي تعزیت وتکول شي ډاډګیرنه تسلی ورکول شي. خو عموما په درې مورز باندې کم چې د لری زینو خلکی اغوی پړمبه رس جنازې لمران شي رون رسی په دوی مورزم رون رسی نو درې مورز باندې اکثر خلک اخیری دعای او داغې نه پس بیا دعا نه دوباره نه کینی. نو درې مورز د مړي د دعا اختتامی ورځ وی اخیری ورځ وی نو د دې پوج باندې عام ډیر خلک راشي. نو کبیا ول سوک فروټ وړي یا روټي وړي یا سب تیار پخکړی شی ور لوړي نو دا جایز دی. خو دې نه دا واده جوړول او د واده په شان هله ګوله جوړول دا ناجایز دی. او نور په درې مورز باندې که څوک مړي لسه وړي د مړي کور ته نو دغه جایز دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک خبر کوي د کم زنه؟ جی رو رسب ویل غواړي. تاسو له خپل پاتړیو درکې او ورله د دوا کوي نو دا ورغوستجنو الله دې در سره ډیر مينو کې الله هم خوشاله کا. الله ول ډیر جن درکې جیوت ښا مهرباني بس دغه دعاګانې راته کوي دا زمونږ د پاره کافی دي. خپل پاک درکو صورت درکې بالکل دا خبرې داسې دګی لکه د جنت بیوی سره پینو. الله دې ډیر جنتی کو خدای دې ډیر خوشاله درکې مهرباني. مننه جی. تاسو ته بزیو درخواست کوم چې روزانه زموږ چې پروګرام تاسو پکې خامخا حاضری کوي. زه بس تاسو ته ما د ډیر ملي د لارم د تلي ما کریم لو کو بتا الله پاک پړمبي زر راته ملو. زه شکر دې زه تاسو په خبرو ډیر خوشاله شوم. الله دې ډیر ورځ درکړو. هغه احسان د سره الله کې کوم احسان الله سره خایب. الله اکبر. ډیر مننه جی. الله پاک دې خوشاله کړي. دا داسې بوټي ډیر خیر او برکت کار خیر ته ډیر نیت ته دې کړل الله وسبحانه راغی دوه کثارو تر منځ روغي جاړي دا به شوق دی دا به الله پوره کړي. الله دې هر خواهش او جایز او شرعي پوره کا او هر ارمان دې خدای پوره کا. ډیر مننه جی. قدرمن شي جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जनाब सो खबर کوي د کم زینا؟ زه څنګه کړي رضا ورلا شابه شه مجي. جی څنګه تاسو صحت مزاج مخده؟ خیر دې تاسو پروګرام ټول اورما. مهرباني په الله ګران شه مننه. مو تاسو په شان لا خاصه ستوري د دین دا زماله په ډېر ځات نه غړتنی. الله ګران شي جی. الله دې در سره مينو کیږي. وخر ته دوا کو مار وخر مانځه کې ته دوا کو مزم شکر دې چې تاسو د دین ستوري زمونږ په علاقه موجود دي. الله هم خوشاله کوي. الله ګران شي جی. تاسو ډېر درانه خلک یې خپل درنې خبره موکړي.
ما ته خو ډېر ګران یو دوا راته کوې انشاءالله جی نمبر دې نوم ورسره ولیکې دوا راته سره ملاقات نصیب راشي انشاءالله ملاقات وکړو نو ملاقات سره ته زه ووایم انشاءالله جی ډېره مننه جی دوا کې مې انشاءالله ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم وعلیکم السلام استاد څنګه خیر دی جی رو رسوک خبرې کوي ورسان خبرې کوم مخېرونه جی څه به ویل غواړئ ما دا چې د مازیګر د جمع نه سره نو نفر کی دا مازیګر جمع نه وروسته زنانو نفلو کېدو نه کېدو خبره داسې نه ده چې چا د مازیګر مونځ نه وي کړی نو د هغه ټول ټایم د نفلو دی چې چا د مازیګر مونځ وکړو که هغه نارینه که زنانه نو د هغه دپاره نفل ناجایز وي نه زنانه د خپل مازیګري مونځ ته وګوري چې زنانه خپل مونځ وکړو مازیګر نو له دې نه پسې نفل ناجایز دی ټیک شو بالکل خیر دی په الله ګران شي ډېره مننه السلام علیکم خیر دی رو رسوک خبرې کوي د کم ځای نه جی رو رسه به ویل غواړئ جی پوه نه شوم تاسو یو ځل بیا ووایئ خوشې سپي چې په لارو کې ګرځي د دې وجل ناجایز دي چې اسې بې سې څوک وجني نه نه اسې سپی وجل ناجایز وي دا ګناه ده او که لیونی شي او خلکو ته ضرر رسوي او مالک یې ني اسې خوشې ګرځي څوک مالک یې نشته نو دی به بیا وجل په هغه صورت کې جایز وي چې داسې طریقه باندې مړ کا چې ده ته تکلیف هم نه رسي سمدستي مړ شي چې دی کنډم نه شي ټیک شو ډېره مننه کال کولو السلام علیکم هلو جی اوس आवाज راغی تاسو څوک خبرې کوئ بالکل خیریت دی جی نو چې رور خپل خور ته وي چې ما سره غم خادي مکو یا یوې خور خپل رور ته وي نو چې چا دا خبره وکړه هغه د دې خبرې په وجه ګناهګار دی او هغه بل دی که بیا وکړه نم راځي غم خادي ورسره نه کوي نو اپې بې ګناه دی ګناهګار نه دی دا چا چې پابندي لګولې اب ګناهګاري ډېره مننه جی ډېرې مسلې داسې راځي اکثر خپل رواندار چې نو خپل خاون پوي کی چې ته د خپل خويندو سره د تعلق سم مساته نو دا سړیم په سیل باندې چلیږي چې دا ښځه تندې سمي نو د سړیم تندې سمي خپلو خویندو سره تعلق سمي او که د دې ښځې تندې باندې معمولي 12 بجې وي نو خاوند یې خود به خود بس وایي چې سیل ورته بدل شو نو دا سړی بیا خپل حس نه چلی خپل هغه سړیتوب نه استعمالوي خپل حمیت او غیرت پکې نه راځي چې د خپلې خویندو سره د ښځې په فیصله باندې فیصلې کوي د ښځې حیثیت د ښځې مقام دا رستو دی د خپل مور او د پلار ضرور او د خور نه اول به د خپل مور پلار خیال ساتي د رونو خويندو خیال به ساتي ځکه چې دا درنه لاړل نو نور بیا رونو خويندې مور پلار نه راځي او چې خزه دی رستو حیثیت دی خکته مقام دی د خويندو نه نو د خزه نه لاړ نو نوري برته خدای درکې د یو پځې دوه د دوه پځې بدل ډېر خدای درکې نوړمبه خیال به د خويندو ساتي او درونداري اکثر د کور د اندروریانو ته پسترګو تیاری نه د غرونداریان داسې نه کوي هر چاله شریعت خپل حق ورکړي خپل مقام نه د اری زنانه خپل حق دی د خور خپل حق دی او د خزې خپل نو خاون با رمبه د خويندو طرفداري کوي که خويند په غلطه وي نو بیا د خزې د پاره بخاون کوتک ته نه لاس کوي چې خويند وخی او سزا ورکي بیا هم خويند په غلطه اومم داغوي اصلاح وکي خو سزا بنور کې او خزې سره بم د نفرت معاملې نه کې خزې لزان له شریعت د حدود مطابق حق ورکا او خويند لزان لورکا السلام علیکم السلام علیکم استاد وعلیکم سلام څوک خبرې کوي استاد مردادا جیرو رسب ویل غواړي استاد ما ته په دوا د زړه اخلاص او کې ان شاء الله الله پاک دې کامیاب کول نه دعا برته کوم بالکل او تاسو سره مې ملاقات شوه استاد په دوا کې ډېر سپیشل دغه کوازه ډېر سخت غریب یم دا غوړې خو استاد خدای پاک دې ستا په حال باندې د ټولو اوریدونکو سره رحم وکړي
امين امين او تاسو ټول ته دوا سلام. وعلیکم السلام. ډیر مننه الله خوشاله کا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي؟ خیریت دی جی. څوک خبرې کوي؟ څه به ویل غواړئ؟ جی جی څه به ویل غواړئ؟ وطن ریډیو چې کوم دی د سر کې هغه سوال جوابونه کیږي او ماسپخین کیږي که نه. جی یو زنانه ورته ټلیفون وکړو چې ما خپل بچی داخل کړی دی د اهل حدیث په مدرسه کې. ښه. دا مفتي صاحب وکړي دا یو شان قرآن دی او دغه لکه که نه دي کې څه دغه نشته نو ما یې تاسو دې رڼا ورکړي چې دې کې څه دغه شته که نشته دی. ټیک دی جی. هغه حدیث مدرسه کې ما د خپل بچی داخل کړی دی. صحیح دی جی. هغه ورته وایي چې لکه یو شان قرآن خو نو ما یې دا خو لکه دې کې څه دغه شته که نه ما دا ټیک دی جی. تاسو ریډیو وره زه تاسو له جواب در کوم. یو زنانه د بل مولانا صاحب یا مفتی صاحب نه سوال کړی دی چې یاره ما خپل بچی د اهل حدیثو مدرسه کې داخل کړی دی نو دا جایز دی که نه جایز؟ بیا وی مفتی صاحب چې کم ار یو مفتی صاحب چې وی هغه دا جواب ورکړی چې یو قرآن دی په ارزه کې نو ښه دي کړي. نو دا خبره صحیح نه ده، کمزور ده. کم بچی چې تاسو صحیح العقیده جوړول غواړئ ځکه چې د قیامت په ورځ بخشش د مسلمان بکیږي او که ګناهګار می بیا هم الله بخي، خو د عقیدې غلطي الله نه معاف کوي. د عقیدې غلط بنده الله نه بخي، دی به دوزخ ته ځي. نو د خپلو بچو د صحیح عقیدې جوړولو لپاره د صحیح خلکو په لاس کې ورکې او ښکلې مدارس کم چې اهل حق وي او شرعن بالکل علماو پاس کړي وي او زموږ مشران د علاقې مفتیان او مشران عالمانو تسلیم کړي وي هغه مدارسو کې بچي داخل کې. داسې مدرسو ته بچي مه لیږئ چې هلته عقیدې خرابېږي ځکه چې د خراب عقیدې والا بنده الله نه بخي. من نه که ډېر ګناهګار شي الله به وبخي، خو که خراب عقیدې وي نو که ډېر مزبرګي الله نه بخي. زه خپل پروګرام ختموم. تاسو ټولو ته به دا درخواست کوم چې ان شاء الله تر راتلونکي پروګرام پورې تاسو به ما په دعا کې یاد ساتئ او خپل رور سلیمان شاه لور کې اجازت دلوي. الله په امان.